اسې نن زنانه شته محترم په ریشا وایي ریشا خبره کوي تاسو سپینې راوینه یریږئ را یریږئ ما ښکاره وایي نن داسې بیبیانې شته محترمو بلکې یو مشر خو نو نوجوان ته نو هغه راته وایي مولوي صاحب یو وظیفه راکړه څه دپاره وایي زه کله کله بیبي ته څه خبره وکړمه ما ته وایي چې د ریشه منګه کوریا نو چې اوس یو ښځه خاوند ته وایي منګه کوریا که نه محترمو نو که دا به جنتي زنانه وي د خاوند څونه ډېر حقونه دي محترمو بل یو حدیث درته وایم او کور به بیانوي ها او یقین مې در باندې نه راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله اکبر کبیره یو زنانه دا خاون وسره دلته کې ناست دی او دا زنانه وی چې زه یو 2 رکعاته نفل کوم نو که خاون اجازت نه ورکوي نو نفل یې نه کېږي څنګه محترمو نفل مز رکوع سجده الله اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی دا عبادت د دې قابل قبول نه دی بلکې په دې لعنت راوریږي د خاون خلاف کې دا لګیا ده او کومه زنانه چې خاون د خبر نه دی او پړونې په تخه کو غرمې پورې غون کلی وکړو خاون ته نه دی خبر ادي د خاون ټیم نوٹ کړي چې په کم 1 بجې راځي نو دا 12 نیمو تراشي او خاون ته مونږ د پکور کې قیدیان کړو ته ټول ورځ مزه کې بار ګرځي یلیکا دا خو ستاره 10 منټه مخکې رااله کنه دې مونږ کلی په تخه کو اون کلی وکړو الله اکبر کبیره محترم بل خبر اوره حدیث د لبلوي هم کنه چاته بوای نه کنه وای نه جی نه وای بالکل نه وای بالکل معلوم پتا دا نشه ویلی دا هر چا کار نه دی نبی علیہ السلام فرمایي خاون پکلی کې موجود دی او دا بیبی د دې اراده ده چې زه نپلی روجه اونیسم دا خزبا راضی خاون ته به درخواست پیش کړي جی صاحب میاں صاحب پلان کی صاحب زما سبا اراده کیږي او نپلی روجه نیسم اونیسم کنا اجازت دی او کنا که خاون دوی چې اجازت نه دی دا روجه نه کیږي دا روجه نه کیږي ها الله اکبر یو حدیث پاک کې راځي کما زنانا د خاوند د اجازت نه بغیر د کور بهر اوتلا پدې د واپسې پورې د الله لعنت راوریږي بی اجازت اوتلا الله اکبر کبیره نو قران کریم